بسم الله الرحمن الرحیم. را سره ناس ډي پی او سواد شفیع الله خان ګنډاپور دی. سر ویلکم ټو شو. دا راته ووایي چې یو طرف ته اپریشن، بل طرف ته ټوریزم، بل طرف ته بله بحالي، بل طرف ته بله بحالي. ګیدرینګ څنګه روان دي؟ د روژه څنګه تېره شوه؟ د 14 ورځې صورتحال څه دی د اوورال د سواد جي؟ ډېره مننه، ډېره شکریه تاسو د چینل، ډېره شکریه باچا. بالکل تاسو ټیک ویل، پولیس ته ډېر چیلنجز درپېښ دي. څنګه چې تاسو ویل ماه رمضان هم دی، د اختر آمد هم دی، ورسره د موږ سسته آټا باندې هم ډیپلایمنټ ده، هغې سره د زموږ سینسز باندې هم پوره ډیپلایمنټ دغه هم روانه ده، او د 10 تاریخ نه بیا پولیو هم په موږ باندې را روانه ده. نور د لا اینډ آرډر ډیوټیانې هم دي، نو ټورسټ لپاره هم تیار ولاړ یو. نو الحمدلله پولیس مورال های دی. موږ آی جی پی خیبر پختونخوا اختر آیت خان ګنډاپور په کمانډ سي د ټول کې پی پولیس الحمدلله مورال های دی او ولاړ یو په هر محاذ باندې تیار یو ان شاء الله. سر 13 ورځ ناکاره زلزله چې په وطن رااله، نو په هسپتال کې یو شخصیت داسې و چې په منډو خلکو یې د ایم اس هاسپټل دی، ډاکټر دی، هغه اخر کې ډي پی او سواد شفیع الله ګنډاپور وختو. نو د قوم درد هم خپل بچي دي ګڼل، خپل ځان دي ګڼو، خو دغه ورځ دغه ټایم څنګه تېروي چې تاسو ډېر زیات، ما انټرویو بار بار کته، ډېر زیات په تشویش کې خدای تعالی دې داسې آفتونه ټول مسلمانانو ساتي دي. ډېر مې زړه باد شوی په هغې ورځې. د پولیس مطلب چې کوم دی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه موږ د محکمې بنیادي شدی باچا ټو پروټیکټ لایف اینڈ پراپرټي آفټر الله از اور بیسک ریسپانسبیلیټي. نو تاسو لیدو چې په اکثر لایف ته هم خطره وه، د موږ درې قیمتي جانونه چې کوم هغه پکې ضایع شو جي. اچھا پراپرټیز هم د ډېرو خلکو ډیمیج شوې او 90 زخمیان هسپتال ته یک مشت راوستي دلته سیدو ټیچینګ هسپتال ته. نو اډوانس چې څنګه موږ خبره واورېدله نو هسپتال ته مو منډه کړه. بالکل بېشکه چې درد هم وراته او خپل سرویسز مو هم پرووایډ کول او خدمت هسې هم د زموږ ډیوټي ده، د زموږ عبادت دی. نو خدای د موږ ټول مسلمانان محفوظ او ساتي. شفیع الله خان، ستا دپاره هر سټیشن ته چې ځئ درد سر منشیات دي. ما دا وکتل چې دا 15-16 میاشتې تاسو په ټوریزم ډېر کار وکړو او د پارتنر چې دي 724 زویونه مو چې هغه سواد ته مومنټ کوي، ساري قدیمه سایډ یې او ډېر زیات پر امید دي او بیا میسج ډېر ښه پرېږدي. د دې دپاره د ډپارټمنټ پالیسي وه. شفیع الله خان پکې خپله دلچسپي. الحمدلله زه د ستاسو هم ډېر مشکور یم جي، تاسو د چینل هم ډېر مشکور یم. میډیا خو د موږ داسې اهم پیلر دی چې هغه نه بغیر موږ هیڅ نشو کولی. تاسو چې موږ ته کوریج راکوئ د زموږ میسج ټول ورلډ ته رسیږي جي. ټورسټ دپاره د سوات اکانومکس ته تاسو وګورئ. سوات از ا بیوټیفل پلیس جي. نو سوات ته خدای یوه ښکلا ورکړې ده. دا خوبصورتي موږ کیش کوو د ټوریزم په شکل سي. ټورسټ چې راشي هغوی دپاره د موږ ټورسټ پولیس دی. موږ خپل یو، موږ د ګورنمنټ کې پی ګورنمنټ اقدامات دي، ډسټرکټ ایډمنسټریشن، لا انفورسمنټ ایجنسیز، موږ ټول ورته په یو پیج یو ورته یو چې هر کله راشه د سوات بیوټي انجوای کا او ټول ورلډ ته تاسو لاړ شئ او د سوات یو پیغام ورکړئ چې سوات از ا پیسفل اینڈ بیوټیفل سټي. نو هغوی دپاره موږ هردم تیار یو او تاسو به لیدلی وي چې انشاءالله دا موږ په ټینیور سه چې په ټوریزم سه څومره د غره روانه ده. هوټل اکوپنسي ته تاسو ګورئ. الحمدلله په هوټلو سه په دا نیو ایئر باندې په دغه باندې اختر نه بعد به تاسو بیا ګورئ چې چاته به کمره هم نه میلاویږي. موږ هوټلینګ هم دې سره تړلی ده، موږ ټریډ هم دې سره تړلی دی، موږ ټرانسپورټ هم چې کوم دی هغه هم ټورسټ سره تړلی دی. ایون چې کوم د موږ هغه دغه دی، هغه چین چې په اوږې شي غریب سړي او هغه مالم جبې ته او کالام ته چین ورته لګوي، دا هغه ریسک هم په دې کې دی. نو موږ انشاءالله هغوی دپاره سیکیورټي پرووایډ کولو دپاره، هغوی فیسیلیټیټ کولو دپاره هردم تیار یو، ولاړ یو او ټولو ته وایو چې راځي د جي د سوات خلا دی. موږ وګورو پوره سوات او بیا کومه کیپیټل سټي چې د منګوره چې 35,000 دوکان نه دي. ته راته اوس د انټرویو نه مخکې ووایي چې یو کس 10,000 روپۍ راغستې خپلو بچو له پیزار علي، کپړې علي، جیب تراش راشي د هغه نه جب ووهي. شفیع الله خان نن یو ډېر اهم میټینګ وکړو. میټینګ کې څه ډیسایډ شو؟ د دغې خلکو د دیوال سره د جنګېدو دپاره فورسز ته څه هدایت جاري کړي؟ څنګه چې منشیات فروشانو دپاره موږ 3 کیټګري جوړې کړي دي چې اول سپلایر دی، بیا سیلر دی، بیا اډیکټ دی. هغوی اپریشن کلین اپ دا موږ ایمان دی چې هغه موږ په دې سیمه انشاءالله بالکل پرېږدو نه، اب زیرو ته راولو. چې کوم اډیکټ پاته سي، سپلایر سیلر ختم سي، نو هغه به بیا چېرته ریهیبلیټیشن سنټر سي د هغوی علاج به کوو. داسې اوس چې کوم په اختر باندې موږ فوکس دی جي، هغه په دې داسې میسلینیس کرایم باندې لکه څرنګه چې تاسو سره ما ډسکس کړه، جیب تراش
جیب تراش اسې نارملی تاسو وګورئ خلکو ته دا یو وړوکې خبره ښکاري. زه چې په کم سنس سے اخلم یو غریب سړی دی جی هغه بچو دپاره سیوینګ کړی ده، سفید پوشه غریب دی، هغه 10,000 روپۍ جمع کړي دي او 2 بچي دي او هغوی ته ویلي دي هغه لور ته او زوی ته چې زه ځم تا پر سپلۍ او کپړې راړم. بیا هغه زوی ورته وایي چې ماته د دې رنګ کپړې راړه او بچی ورته وایي چې ماته د دې سایز چپل راړه بابا، او دی ریسي او د جیب هغه جیب کوتره ولاړ دی، هغه کمینا ناسور هغه د جیب وای جی هغه جیب نه د 10,000 روپۍ لاړې نو د کل کائنات کل سیوینګ دغه وا. اوس چې د دکان ته لاړې اوس د شرمساره غریب ولاړ دی په ټیټو سترګو چې ولې جیب لاړې او بې وسه دی په دې بې وسې چې کله د غریب واپس راځي او د وګوري چې دا همسایه چې کوم دی هغه شاپینګ کړي د خپل بچو ته او د خپل بچو ته دا سیراله او بچي په انتظار دی، هغه ورته چې بابا سو شو نو دا څومره د لپاره یو تکلیف دی مقام دی. نو بالکل زیرو ټالرنس شي خپل چې څومره دلته موږ ایجنسیز دي انټيليجنس ایجنسیز هغه نه مو ډیټا را کلیکټ کړه چې کوم د دوی پریویس دغه د کریمینل ریکارډ دی د جیب تراشانو د سنیچرز د غلو چې کوم د په ATM ماشين سره هم دغه کوي، جیب نه هم دغه درنه کوي، پرس هم درنه وایي، موبایل هم درنه وړي. نو په دې باندې مو بالکل د دومره لانګ ټایم میټینګ وکړه، معافي غواړم تاسو ډیر انتظار وکړه. نو هغوی ته مو ټاسک وکړه زه به خپل سپروایز کوم او ان شاء الله تاسو به ګورئ ډیر زر به موږ تاسو ته بریک تھرو درکو او چې کومه د موږ ریسپانسیبিলিټي دا چې کم کس راځي ان شاء الله سیف اینڈ ساوند به خپل شاپینګ کوي خپل بچو ته به هغه د خپل توفیق مطابق شي نوړي او دا به موږ کیفر کردار تر رسول شي. الله خان اختر کې بچو کې د دویم ورځ د ملک ګډ نه ټورست راځي، یو طرف ته تاسو پولیسو ټورست لا انفارمیشن سنټر په لنډا کې باندې ویلکم چې دا هغوی دپاره به هم پولیس موجود دي، خو په دې دوران کې څه شرپسند داسې وي چې د دې موقعو انتظار کوي چې یاره زه به وارداتو له لاړ شم، زه به منشیات ویسم، بیا د دغې دپاره د اپریشن پولیسو څه عمل دی؟ ډېر ویلډ کوېسچن تاسو کړی جي. موږ انټیلیجنس بیس اپریشن هم کوو لګیا کوشش کوو چې کله تاسو کریمینل کرش کوي بیا کرایم سي کمی راشي اټومیټیکلی. تاسو الحمدلله ګورئ فرام د لاست 5 month د زما ټینیور چې کوم دی دلته میلیټنسي سره کنیکټډ ټارګټ کلینګ سره کنیکټډ تاسو ته چرته یو انسیډنټ نشکاري. دا وجه دا ده چې کریمینل خلاف یو مستقل اپریشن روان دی، ټول لا انفورسمنٹ ایجنسیز واړه موږ په یو پیج کې نو خبره کو. اوس چې کوم تاسو خبره وکړه ډیره ویلډ ده جی، د لپاره موږ په انټری ایگزیټ باندې ډیر فوکس دی. موږ چې انټری ایگزیټ نور چې کوم ایڈجسټنټ ډسټریکټ سره د موږ باونډریز دي هغه باندې موږ ډیر فوکس دی جی. یو وزټ کو هغه موږ سترنګ کړی دي او ان شاء الله د دوی به انټری نوي او چې کوم انټرنل دلته دي په هغه باندې موږ ورکینګ شروع کړی دا چې کله کریمینل نوي نو کرایم بنوي، نو چې کرایم نوي ان شاء الله دغه ټورست به وي، دغه خوشحالي به وي او تاسو په توسط سره موږ بیا یو کمیونټي الحمدلله کمیونټي په موږ ټرست کوي، موږ سره انفارمیشن شیرینګ کوي، موږ ویریفای کوو، موږ په ورزو اپریشن مو روان کړی دي. یو بیا ریکوست کوو چې د اختر ورځې دي، اختر نه بعد د تاسو سیزن را روان دی، د سواد چې څومره د موږ غیرتمند خلک دي، جفاکش خلک دي، تاجران دي، هوټلو وال دي، نور سټیک هولډر دي، د دوی ټول زیاتر میجر ډیپینډ په ټوریزم باندې دی او ټوریزم سره د زموږ یو میسیج هم جي ټول ورلد ته یو د پیس میسیج هم زی. نو گزارش دی چې بیا په ما باندې ټرست وکړئ، ما په ټیم باندې ټرست وکړئ، راسئ ان شاء الله موږ به دا فایټ اگینسٹ کرایم چې کوم دی دا به موږ داسې شروع وي او تاسو تر مخ به رزلټ وي، تاسو ته به مخ ته ږدو او ان شاء الله ویت سینسیر انټینشن ایز genuine public servant we will deliver, we will serve the SWAT community به موږ سرو کو او ان شاء الله دا رزلټ به راځي. د اختر د شپې د ډزو ډمبقو د فایرنګ ډېر سخت هدایت جاری شوی سي چوګان صاحبانو ته چې سره د ټوپک کاروایي به کېږي، دغه کې څه هدایت دي؟ داسې هدایات نه دي چې سخت احکامات مو ورکړي دي. هغوی ته مو ویلي دي چې کمیونټي هم تاسو په لاس سے واخلئ، جمعاتو سے اعلانونه وکړئ، بازارو سے اعلانونه وکړئ، سوشل میډیا یوټیلایز کړئ، نور پمفلټ پینفلکس هغه ولګئ، یو اویرنس کمپین سټرانګ اویرنس کمپین وچلوئ. په ون ویلینګ باندې اوس موږ وکړه هغې سے ډېر تدارک رالی، اوس چاند رات دی په دې باندې بجای د دغ چې د بطور مسلمان د موږ ایمان دی جی ټوله میاشت تا مزدوري وکړه،
ټوله میاشت روزې کېښوستلې بیا په آخري شپې د کلاشنکوف راوچت کړی او یو کارتوس هم دومره ګران دی چې 100+ کارتوس دی یو او هغه ته په هوا سې وړاو کې او بیا خود نه خست هغه ګولۍ راځي او د چا کور ورانې او قیمتي جان ضایع کېږي د چا بچی د چا پلار هغه ضایع کېږي څوک یتیمې څوک کونډه کې هغه ته ګولۍ چلې او ته مستي کې ولې ته اختر مناو کې لګې تا په رمضان سه عبادتونه وکړو او بیا ته د اختر آمد چې کوم دی دومره قیمتي شپه ده هغه وایي چې د ټول رمضان ثواب تاسو جمع کړئ د آخري شپې سره علما په دې باندې فتوی جاری کړي دي علما کرام تاسو راسئ چېرته جماعتو سه اعلانونه وکړئ چېرته ختمونه وکړئ چېرته یو بل ته مبارکباد ورکړئ چې رمضان په خیر تیر شوی د مسلمانۍ ثبوت ورکړئ او که کلاشنکوف مو اوچت کړه ان شاء الله به ما د کلاشنکوف به تاسو یو مثال جوړو چې داسې په دې طریقې باندې د خیالي چې زه په دې هوایي فایرینګ باندې دا مستی کوم او دا خوشحالي به زمانه کوم دا خوشحالي تاسو درکړې ده خدای ډېر سو روزونه بعد نو مسلمانی واضح کا مسلمانی ته ثبوت ورکا ایسي چوستا انچارج چوکیاتو ته واضح ویل دي چې که تاسو په علاقې سه هوایي فایرینګ وشوه زه به خپل سوپروایز کوم ټول شپه به ان شاء الله زه اوټ یم او که چرته وسوه نو اول دا دي چې چې چوبه به پروف کوي چې هغه سړی به ما د کلاشنکوف نیسی او موږ به میډیا ته شیر کوو اف ای آر به ورکو او د اختر به ان شاء الله د په حوالات سی د به بار د خوشحالي نه مناو کوي د بچا سره اختر مبارکي قابل به زنه پرېږدم او که شي چو غفلت وکړه قسم نه کړه پیدا اسره هم نه کړه پیدا او بیا هم دی وای چې ز سټیشن او افیسر یم او بیا هم بل وای چې زه انچارج چوکي یم سوال هم نه پیدا کیږي مورته ویل دي چې بیا به چرته هم د شي چوشپ قابل زنه پرېږدم او دا بل به انچارج چوکي قابل نه پرېږدم تاسو به وسلیدلی چې د تانه کلچر سي چینج راوستلو لپاره د 22 سره تانو محران چې کوم دی یک مش چینج کړو او د سه محران مو لګول چې د هغه اخلاق هغه تعلیم ته مولدلی دي په میرټ مولدلی دي هغه خبروم نو ینګو او فرست چانس دی دا هغه چرته پهله محرین نه کړی نو دا په چا باندې دا لیبل نه دی لګیدل چې زه ډي پی ایم به بظاهر چره قابل ډي پی ایم د سبا افسر وی چا بره سیما په کرسي بچینی مانو بخله کار کوي نو هغه ته موږ یو فرست چانس ورکړه الیمنٹ اف چینج از مست فار سکسس I am working on it ان شاء الله په دې کار کو په دې سبم تاسو دې ځله ګورئ چې ان شاء الله موږ به یو چینج راولو او د هوایي فایرینګ والو په مثال جوړو چونکه ټایم کم دی تاسو ډېر قیمتي وخت دی اخیرانه میسج د عالم د دې لپاره د شپې چې د پلانینګ کوي خوبونه نه د پالیسیاني ذهن ته څنګه راځي لکه د محرم دا خبره پرون رااله یو ینګ نوجوانانو ته مکمل او شو په پولیس کې یو خوشحالي رااله بل طرف ته تاسو د عوامو لپاره هسموک خولي زبردست نوجوانان چې دغه سټاپ تراوستل چې دغه سره پبلک په مخه پیسینګ کیږي دا څنګه ذهن تراځي دا ګورئ چې تاسو لیګلی جنونی وګورئ سہیل خان نو آی ایم ا پبلک سروینټ this is a public office I am a public office holder زه کسټوډین یم جی ما باندې ذمہ داری دا اختیار د خدای دی زما ریسپانسیبিলিټي د زی چې کله دا وم چې ډیر با اختیارم به خو زه فیرونیت ته جم خدای دې ما دې کبر نه وساتي جی زه خپل ځان پیژنم خپل منډیټ را ته پته ده نو دا سه دا تانه کلچر سي چینج را وستلو لپاره او تانه والو ته ما ویلي دي چې دا د پبلک دي پبلک برازي دا د پبلک کور دی دلته به تاسو صرف او صرف جسټس انشور کوئ دلته به تاسو له اخلاق سره د عوامو خدمت کوئ په هغه سه موږ تاسو ولې چې موږ مددگار بیا فنکشنل کړو په هر تانه سه مددگار دي چې سپینه جامې اچولې دي او سره پټې دلته لیکل مددگار او هغه ته ما ویل دي چې دا مددگار ټکه به تاسو جسټیفای کوئ چې how you serve the public ته څنګه د یو خوار غریب ما د پر وی وی آی پی هغه دی چې کوم بالکل سفارش کو ګورئ سفارش خو موږ ارو د هر چا ارو چې په هغه ځان باندې د موږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سفارش نه کوي نو په حساب خو موږ نه بخلي کېږي خو بیا جنراسټي ته ګورو چې دا جنون ده که نان جنون ده چې ولې موږ خدای ته جواب دیو نو دا مددگار پولیس په دې تاڼو سي درولې دي چې تاسو د پاره وی وی آی پی هغه سره دي چې بالکل غریب دی خوار غریب دی مظلوم دی رااله او د دبته مدد کې چې کم کاونټر ته د تک دی چاته ورتک دی الته ورځي محرم نو کس ورته کې والا دی اب سرویس ورته پرووایډ کوي دا تانه د تاسو دیږي دا تاسو پولیس اون کوي دا تانه اون کوي دا موږ افیس اون کوي ان شاء الله موږ تاسو ته جواب دیوم یو انسریبل هم یو امور به سرویسز پرووایډ کوي ګران جهان مننه را سره ناز د سواد د پولیسو سربراش
الله خان ګنډاپور جی 15 شپږ میاشتې چې الله تعالی په سواد کم کرم د دوی په سربراهي کې کړی دی نو یو ټورست ډېر زیات پر امید دي فسټ ټایم چې دی د پوره دنیا نه ټورست چې دی هغه راځي او 724 چې دی د ټورست موومنټ کېږي په سواد کې نو دا د پولیسو دپاره یو لویه خبره ده ټوریزم منشیات جرایم د دې ټولو خاتمې دپاره عام پبلک ته هم پکار دي چې د سواد پولیسو شانه بشانه ودرېږي ما سهیل باچا لره که اجازت د الله په امان شکریہ جی.